أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سورة کاف نهم نمبر آیات تے پنلسم سفارہ دا. سورة کاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی کوم یو مسلمان د جمعې په شپه باندې یا د جمعې په ورځ باندې د سورته کهف تلاوت کوي الله به د فتنو نه په امان ساتي. د ټولو نه لوی فتنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د دجال فتنه ده. دجال لوی جادوگر دی. کوم انسان چې د جمعې په ورځ باندې سورته کهف تلاوت کوي الله به د دجال د فتنې نه وساتي. دلته کې د دې نهم نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى د اصحاب کهف حال ذکر کوي چې دا اصحاب کهف څوک د دې واقعیا څه ده. موږ مخکې ذکر کړو د مکه مشرکان د مدینه يهوديانو ته سوال جواب ولېګل وی د محمد علیه السلام سره څه چلو کو چې د لا جواب شي او د میشن ودرېږي. نو د يهودو مليانو د مکه مشرکانو ته وی درې ته پوښتنه ته وکي. یو تپوس باغې کې د اصحاب کهف ځوانانو په باره کې دي. الله تبارک وتعالى نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تفصیلا د اصحاب کهف بیان راولې ګو داسې ورته وایا. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم آیات ګمان کې چې بشک هغه اصحاب کهف ملګری د غار والرقیم او رقیم والا. اصحاب کهف هغه وطن ځوانانو چې د الله د دین د پاره د الله د وحدانیت د پاره او د شرک نه د بچ کېدو د پاره د خپل علاقې او د خپل مملکت نه وتی او رقیم خار ته لاړل. رقیم دا کوم غر چې دا غار چې په کوم علاقې کې هغه ته رقیم وي او په دغه رقیم کې وسره یو شپنکې مرګره شوی دی او دا شپنکی سره یو سپه هم د هغه سره مرګره شوی دی. واقعیا داسې درونو چې د قیانوس بادشاہ فیلډلفیا ښار کې اوسېدو. هغه خپل قوم د بت پرستی باندې مجبور کوو چې کوم خلکو بوتانو ته سجده نه کوله نو هغه به سریعان پانسی کوو. دا واقعه د عیسی علیه السلام اسمان ته د خطون ورسته ده. ډیر خلکو د عیسی علیه السلام حواریینو کې ملګری شو او د بت پرستی او د شرک نه بایکاټ کړو. د قیانوس بادشاہ چې چا به هم بت ته سجده نه کوله نو هغه به وجو ژوندې به سيزو. اصحاب کهف سواړه خلق نو دا لوی د قیانوس بادشاہ د فوج جنرالان دا سواړه خلق نو د کې لوی خانان ملکانان دا غوي سره اهم عہدې وي د فوج لوی کمانډران په دې کې موجود دی. ولګیدل راجمش ول ایمان پټ ساتو. د قیانوس بادشاہ د فتح ولګید ستا په دې رعیت کې په دې خپل کابینه کې داسې خلک شته چې هغه بوتانو ته سجده نه کوي. ناغوله کېدل په ټولو باندې سجده کول شروع کړل
نو چې کله د دې اصحاب کهف ملګرو نمبر راغی نو یو انکار وکوي زه نه کوم، بل انکار وکړو شپږ دنه په دې مجمع کې او په دې پارلیمنت هاوس کې داسې راووتل چې هغوی عقیده د توحید وه. بادشاہ هغوی له مهلت ورکو یو څو ورځې، وی تاسو نادان یئ، تاسو نه پوهېږئ، وی یو 3 ورځې ستاسو لپاره مهلت دی، توبه وباسئ سم شئ. هغوی مشوره وکړه، وی هجرت خو چېرته تللی نه دی. راجمع شول، څه لږې لږې پیسې جوړه جامې راواغېستل او د شپې ووتل. د قیانوس بادشاه چې خبرېدو دیو په کورونو کې نه و، تلاش شروع شو، دیو رقیم علاقې ته لاړل، هلته د یو شپنکي سره شپې وکړه. هغه ورته وی تاسو چېرته روان یې؟ وی موږ داسې یو بت پرستۍ نه مونږ بایکاټ کړی دی، موږ د یو الله بندګي کوو، موږ د عیسی علیه السلام په تعلیماتو باندې عمل پیرایو. هغه شپنکی ورسره ملګری شو، وی دا خو ډېر ښایسته دین دی د عیسی علیه السلام، وی بوتان چاله څه ورکوي. هغه ورسره ملګری شو، د هغه شپنکي یو سپی دی، هغه ورسره ملګری شو. نو د علاقه د رقیم دغه شپنکي ته معلومه وه، دلته کې مونږ خو د شپې سفر وکړو، داسې د پټېدو څه ځای نشته چې مونږ هغې ته دننه شو چې د بادشاه د شر نه په امان شو. وی په دې پورې غر کې یو غار دی، هلته به دننه شو او دا ورځ به تېره کړو، بیا چې بله شپه راشي بیا به څه ترتیب به جوړو، د دې ځای نه به وځو. هغې غار ته ور دننه شول سهار، یعنې چې نور راختو دی غار ته ور دننه شوي وو. بادشاه چې کله خبر شو نو په دې پسې لټون شروع کړو. چې کله راغلل دغه رقیم علاقې ته، چا ورته وی د یو شپنکي سره لیدلی شوي دي، معلومات یې وکړل، چا وی په دې طرف باندې د بره غار ته ختلی دي. بادشاه پسې غار ته راغی. دغه وخت کې اصحاب کهف دا 7 تنه ودو، الله په خوب راوسته ودو. د هغې نه وروستو دا بادشاه ولګې دیو پسې دننه وردننه کېدو، خو د الله رب العزت کارنامه دا وه چې په دې غار باندې روب راوستی و. قرآن مجید وایي که نه، که چېرې ته دې غار ته ورښکاره کېږې نو ته به د رعب د وجې نه ډک شي، تا باندې به یره راشي. کوم یو انسان چې به دې غار ته دننه کېدو، په ده باندې به داسې یو روب راغی چې ده به چغې وهلې او نه به شو دننه تللی. د الله په دې غار باندې یو یره راوستی. نو بادشاه یو د بادشاه کارنده غار ته دننه نه شو ته چې اصحاب کهف ونیسي او راوی باسي، هغوی دننه ودو. نو بادشاه اډر وکړو، وی مضبوط دیوال د دې غار په دې خوله کې ووهئ او دا د دوی په ژوندوني قبر شو. یو نیک سړی و، هغه ولګېدل د دې اصحاب کهف نومونه هغه په یو تختې باندې ولیکل او د دغې بنیاد د دیوال په بنیاد کې ښخ کړل. وخت تېرېدو او یوه تختې د بادشاه په دربار کې د تاریخ دپاره ولیکله. وخت تېرېدو څه وخت 309 کاله به کې تېر شول. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه روایت نقل کړي، د اصحاب کهف نومونه حدیث کې ذکر دي. یو په دې کې مکسلمینا دی، دویم نمبر داغه نوم یملیخا، دریم نمبر نوم مرتونس او سلورم نمبر نوم بینونس، پنځم سریونس او شپږم زنوانس او اووم نمبر کشفی تونس او د دې څخه چې کوم سپیو داغه نوم قطمیر دی. دا په حدیثو کې دا اووه نومونه ذکر دي، اتم د دې سپی دی. دا باقاعده په هغه تختې کې لیکل شوي دي، مورخینو دا نومونه هم راغستې دي. چې کله اصحاب کهف راپاڅېدل، مورخین ذکر کوي یو انسان دی د باران د وجې نه یو غار ته لاړ، چې ګوري هغه غار کاندي یو دیوال دی، په دیوال باندې یو تختې لیکلی شوي ده. دی ولګېدل هغه دیوال هغه تختې یې راونړوله، غار ته دننه هوا لاړه. چې هوا لاړه اصحاب کهف باندې هوا ولګېده، راپاڅېدل. چې راپاڅېدل یو بل ته سلامونه وکړل، وی یاره ډېر وږي شوي یو. دا مکسلمین ته وی ته لاړ شه بازار ته، څه د خوراک انتظام وکړه.
او دا هم حالات معلوم کا چې آیا د قیانوس بادشاہ په څه حال کې دی، آیا زمونږ په لټون کې دی او کنه دی، موږ تیر شو کنه او حالات دي. مکسلمینا چراغ بازار ته ګوري د خار په دروازو باندې به د بوتانو شکلونه جوړ شي او چې ګوري پاغي باندې اسلامي کلمات دي، آیت الکرسی دا، درود دا، نور اسلامي کلمات لیکل شوی دی. هغه حیران پاتې شو. خار نقشه مکمل بدل شي دی، ولی 309 کال به کې تیر شي. د خوراک د پاره یو هوټل ته لاړ، روټي راوغسته، اغله پیسې ورکولې، باغی پیسې باندې د قیانوس بادشاہ مہر او هوټل والا دی راونیو، ودا خو پیسې کوټه دي، دا خو نه لګي، د دې کم د خزانه د مندري د چراوینو. حاکم وقت لاړ، حاکم وقت ته چلاړ، ناغور ته وی دا خزانه د کم د مندري دی، ودا خزانه نه د جیدا قانون پرون د کور د پیسې راغستې دي. هغه ته وی دا څه مؤرخ چراوغتو مشر سره او ډیر زمانہ غوي زمونږ د پلار د نیکونو تاریخ مونږ ته بیان شوی دی چې د قیانوس بادشاہ په دور حکومت کې سکسان داغه نه باغی شوی او تختیدلی او دا غوی نمونه په شاهي دربار کې په تختې لیکل شوی دی. وستاسنم د وی زمانو مکسلمینا دا به کې د ټولو نه مشهور وی. نور مرګری د کم د کې دي، وی په غار کې دي. خو دغه بادشاہ مسلمان بادشاہ د الله نه په دغه شپه باندې سوال کړی وی، الله زما په دې رعیت کې خلق د قیامت په ورځ راپورته کېدل نه مني، یعنی باعث بعد الموت نه انکار کوي. الله زما په دې رعیت کې داسې یو معجزه او نخ سرګند کا چې پس د مرګ ژوندون خلق حق وګڼي. نو د شپې د دعا وکړه او سحر دا واقعه رونما شو. اصحاب کهف راکاره شو. د علاقه چې کوم حاکم هغه ولېګو د تحقیق د پاره چګوري شپږ تنه مرګري وطن مرګري په غار کې نور دي. هغه راغه ټول علاقه خبر کړه ویرا شي. کوم کس چې وای چې الله مړی د قیامت پر ورځ نشي راځوندې کوله، نو زما په دې دور حکومت کې الله لوی معجزه دا څرګند کړه چې 309 کال مړی راځوندې کړو. تاسو د مخې دغه شانتي اصحاب کهف د بنی اسرائیل اولیاء کرام لولي ولیانو. په دې کې ما او تاسو دا وایي چې یو انسان د ولایت درجه حاصلې، نو د ولایت درجه د الله په عبادت کې پټه درنو. ما او تا نن سبا چې څومره یو انسان ځان ته ولی وای د قبر فرست دی، د شرک په لار باندې ځان ته د ولایت درجه حاصلې، دا غلط سوچ دی. د قبر فرستی په ذریعہ باندې انسان د ولایت درجه نشي حاصلوله. اصحاب کهف چې د وخت اولیاء هغه د یو الله عبادت اختیار کړو، ځکه دا د دور لوی اولیاء دي. ما ته وي تا ته وي هر چا ته وي د ځان د زمانه ولی جوړه د یو الله په عبادت ځان کلک کا، الله وتعالى د ولایت درجه درکې. نن سبا څومره ولیان چې کوم دي، نو هغه عرسونه دي، قبرونه دي، میلادونه دي، پاغي باندې اړم دي او موږ د زمانه سي ولیان یو. دا طریقه صدا دا غلط ده. په دې باندې ولایت درجه ته الله انسان نه رسېږي. دا ماته صدا واقع په پښتو کې بیان کړه. سبانه سبق به ان شاء الله د دې په عربي کې درځن سبق وي، پښتو کې ماته است بیان کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. ام حسبت آیات گمان کے ان اصحاب الکهف یقینا غار والا والرقیم و رقیم والا کانو وزی من آیاتنا عجبا دنخوزمون ناشنا. دا ناشنا خبره نه ده چې الله انسان 309 کال اوده کې بیره پاسې دا الله په قدرتونو کې دا ناشنا خبره نه ده. بیا وی اذا اول فتیتو کلا چې پنای واغست ځوانانو الال کهف بغار کې فقالوا مفسدوا ويل ربنا زمونږ ربا آتنا منتراکړي ملذن کا ذخل طرفنا رحمتن مهربانی دلته د مهربانی نه کلکواله استقامت په دین باندې ده. وهي لنا او آسان کړي
لنا زمون د پارا من امرنا د کار زموننا رشدن کامیابی. الله مو هجرت کو مستاد زمون د پارا ستاد عبادت د پارا علاقه پرې خودا لوی لوی عبدی او پرې خودي لوی لوی منصبونه او پاتې کړل. الله په دې دین باندې مکلک پاتې کړ. فضربنا مونږ وټه کول علی ذانهم وګونه د دوی. یو زنانه خپل بچي او د کینو په دې غوږ باندې ورو ټپي. الله للیل له دا قسمه قسم لوریان ته بیانې د دې قسمه ټپول سره پملا باندې په سر باندې دې سره دا ماشوم رو 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 د کیږي. الله رب کریم فرمایي مونږ دې د غوږونو وټه کو. مونږ په دنیا ورزونه بند کړل. مونږ په تنهایی راوستان مونږ په تیار راوستان چې کله به مونږ تیار راوستان مونږ په شور شراب بند کړه. الله به مونږ دې د غوږونو وټه کول ودش. وهي لنا فضربنا على آذانهم وټکول مونږه على آذانهم غوږونه د دوی فل کهف فغار کې سینین عدد سکلنا معمولی شانتی او 309 کاله. ثم بعثناهم بیا مونږ راپور کړل دوی لرا لنعلم دې د پاره چې کار کو مونږه ايل حسبین چې کومه وا د دواړو ډولنا احصا ډیر شمارون کدا لما هغه زمانه لرا لبي سوچ دیو تیر کړي دا مدن بغار کې د وجد مدینه. ګوره مسلمانانو مونږ او تاسو د الله بندګان دا خبره خاص کړي د دنیا د مصائبنا یریدل دا انتهایی بهمتی ده. کوم یو انسان د مهنګای نه یریږي مې یریږي الله سره هر څه ډیر دي. ته د الله شه الله ستاده من کان لله کان الله له. بل انسان ویل چې چيني په 100 روپۍ دړل شو او وړ چې کوم دینو په 3000 روپۍ باندې بورې شو. دې سره د انسان حوصله رو 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 غوځيږي. یا ساته رونو دا عقیده خاص کوي ک په 3 لک روپۍ باندې سلور دړې وړ شي بیا به الله د خپل بندګانو لور کوي. دا سیدور وو چې په 300 روپۍ باندې بورې وړو خلک یې منګای دا وس په 3 زره دی بیا منګای دا په 3 کروڑ روپۍ شي نو په منګای بیا به الله د خپل بندګانو لور کوي. نو الله به غربت ناراضي. الله سره د هر شي خزانه دي او ما او تا حکومت په مشکلات کې ور اچي د حکومتونو به الله ختم کړي. اصحاب کهف باندې خپل حکومت زبردستی کوله. الله ودکړل چې را پای سوال زمانه الله الټ کړی. الله نشي کولای داسې په ما او تا باندې پيوش کې لولو انقلابات راوړي. خو ما او تا ازمي چې ما دا بنده ما سره سره مخلص دي. څومره مهنګایان چې راځي مون بار بار وایي دي دا الله تعالی د خپل بندگان سره ظلم نه کوي. د استبزان ته متوجه کوي بنده. دا تکلیف چې در باندې راغلی دی دا ظلم نه دی. دا ستاسو تنبیه ته پاره دی. نو انسان له پکار دي چې الله طرف ته راوګرځي. دا څومره چې دي دا الله زما استاد خیر ته پاره کوي. خو ما او تا نو کوي ما او تا په غفلت کې الله دې د عمل توفیق راکړي. أم حسبت أن